اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم شرجیل سواتی. امید د ملګرو ټول به ښه خوشحاله به د ژوند په مزو کې به ملګرو د ډېر ټایم نه مې ذهن ته یو سوال لازم. سوال دا دی چې دنیا ته اول آدم علیه السلام او حوا بیبي راغلې وه، نو دنیا ته دا کافران څنګه راله؟ نو قاري صاحب نه دا سوال کوم، امید دی چې قاري صاحب به ماله ډېر ښکلی سوال جواب به راله راکړي. قاري صاحب زما چې دا کوم سوال دی ستاسو نه، د دې جواب به تاسو ماله راکړئ ان شاء الله العزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولنا اول زستاسو د پروګرام کې داسته هرکلی وایم او دا تاسو ډېر مزدار بهترین سوال وکړو. سوال چونکې دا ډېر تفصیلي دی او شارټکټ زه تاسو ته بیان کوم چې اسلامي تعلیماتو نه دا معلومیږي چې د ټولو اول حضرت آدم علیه السلام کله الله جل جلاله پیدا کو، د الله جل جلاله دغه جسم چې دی هغه کې خپل روح چې دی وفکو، نو الله تبارک وتعالى تمام فرشتو ته حکم وکړو چې حضرت آدم علیه السلام ته سجده وکړي. نو دغه وخت کې ټول فرشتو چې سجده وکړو، ابلیس چې دی هغه شیطان د دغه سجدې نه انکار وکړ. نو دغه زند اسلامي تعلیماتو دا معلومیږي چې د ټول نه کفر چې دی هغه د الله جل جلاله حکم نه انکار چې دغه شیطان کله نو کفر دغه زند او حضرت آدم علیه السلام چې کله الله تبارک وتعالى اولنې پیغمبر راولېږلو دنیا ته، نو الله تبارک وتعالى حضرت آدم علیه السلام څومره د ټول کان الناس امه واحده یو امت او حضرت آدم علیه السلام حضرت حوا علیه السلام چې د هغوی نه کله غلط شو، نو بیا الله تبارک وتعالى د توبې لپاره مختصرا تاسو ته وایم چې فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه، چې کله الله تبارک وتعالى د کلمات چې د حضرت آدم علیه السلام ته القا کړل او کلمات حضرت آدم علیه السلام توبه چې قبول شوله، نو بیا ډېر وروسته چې د حضرت آدم علیه السلام په اولاد کې چې قابیل او د حابیل مسله رااله، نو د هغې نه وروسته چې دی بیا د دغې اولاد کې چې دی د نیکانو خلکو مجسمې چې دی هغه جوړول شروع کړل او د هغې چې دی شرکیات د الله جل جلاله په ذات کې شروع کړل او د دغې مجسمو نه پس چې دی دا د دنیا په دغه کې اولنی شرک چې دی هغه او د دغې نه پس چې دی بیا شیطان چونکې د الله جل جلاله په ذات باندې قسم خوړل چې قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین، چې زما د ستا په ذات باندې قسم چې زه به ستا چې د ټول مخلوق چې دی هغه بهکوم، هغه به ګمراه کوم. شیطان بیا به د خپله دغه کې چې دی هغه کامیاب و، هغه به چې د انسانانو په دماغو کې چې دی په زړه کې وسوسې اچولې او د دغه وسوسو جنبې چې دی کفر طرف ته هغه په ګمراهۍ سره روان شو. نو الله تبارک وتعالى دغه پر چې زما مخلصین الا عبادك المخلصین، چې د الله هغه مقربین چې د هغه بر دغه گمراهی نه چې دی بچي. دا ډېر یو تفصیلی موضوع ده، خو مختصرا می تاسو ته چې دغه ځای نه د کفر آغاز شو، نو د الله جل جلاله حکم نه انکار کول د اولنې شیطان کړي او بیا د آدم علیه السلام په اولاد کې ډېر وروسته چې دی هغه گمراهی طرف ته چې دی تللی او دغه شیطان په وسوسو سره چې دی هغه بهکاو شو. نو ان شاء الله که بیا چېرته موقع په دې باندې ان شاء الله تفصیلي چې دی هغه پروګرام کوو. جزاکم الله خیره واحسن جزاء. امید دی چې تاسو ته به دا سوال جواب خود چې دی هغه خوندور راغلی. ماشاءالله قاري صاحب ډېر ښکلی جواب راکړو. امید دی ملګرو ستاسو د ټولو به خوښ شوی. په لوی الله سپارم د الله په امان.